بسم الله الرحمن الرحیم. کال 2019 د وابډا د پالسو او د هغې په حواله باندې زموږ د سب ډویژن بریکوټ که ریکوري وه یا په ارد ګرد ماحول کې د وابډا د اهلکارو متعلق کم خبرې راتلې په هغې کې د سب ډویژن بریکوټ د دې سرکل یو لوی کردار زموږ سره اس ډي او وابډا نعمان خان هم موجود دی، شعیب کونډي صاحب هم موجود دی، دوی نور عمله هم موجود ده. د دې کال په اخره کې د دې انټروای مقصد دا دی چې څومره ریکوري شوي د سب ډویژن بریکوټ چې هغه هم د عوامو د پبلک سره شیر کو. دلته چې کوم خلک د وابډا په غلا کې ککړو د هغې متعلق هم تاسو ته انفارمیشن درکو، یا چې کوم نوی رجحان په میډیا باندې د څو ورځو نه شروع شوی دی چې په بل کې ټیکس راځي، بل چې دی هغه کم دی او ټیکس زیات دی. د نعمان خان سره به په دې باندې هم خبره کوو تفصیلي چې آیا دغه بل ولې کم راځي او دا ټیکس ولې زیات دی، یا دا پبلک ته دغه انفارمیشن په غلطه طریقه شیر کیږي، نو دا به د دوی نه معلومو. د سب ډویژن بریکوټ دا وختي چې څومره ویسز دي په هغې کې دوی چې دی عملیات پیل کړي دي د اپریشنو په مد کې چې دی دوی په مختلفو ځایونو کې چاپې لګوي، هلته کې میټرې ریکور کوي او هغه میټرې بیا د پراپر طریقه باندې لیبارټرۍ ته ځي. په لیبارټرۍ نه یو ریپورټ راځي او د هغه ریپورټ نه بعد دوی چې دی په هغې کې کارروایي کوي او هغې ته نوې میټرې چې دی هغه لګي. دغه رنګې د روډ چې کوم ایشو راتله او عوامو شکایت کوو چې روزانه د ټرکونو په ذریعه باندې تارونه چې دی هغه ډیمیج کیږي، ټرانسفارمر چې دی د هغې سره بلاست کیږي. آیا دوی نه تپوس کوو چې د ان ایچ ای مخې ته دوی ولې دومره بېوسه دي، دونه لویه اداره د ان ایچ ای مخې ته ولې بېوسه؟ نعمان خان تاسو ته هرکلی وایي په خپل پروګرام کې دا راته ووایه چې د کال دا اخرنۍ ورځې چې وې د ریکوري په حواله راته ووایه چې څومره ریکوري شوي د سب ډویژن بریکوټ صورتحال دا وختي څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه مخکې خو السلام علیکم. د هغې نه وروسته تاسو دلته په راتلو باندې زه هرکلی وایم او دا ډېره د خوشقسمتۍ خبره ده چې داسې خبرې او داسې پروګرامات ستاسو په واسطه باندې د عوامو ته لږ واضح شي. نو د ریکوري په بابت باندې خو زه داسې ووایم چې دلته کې الحمدلله کوم چې زموږ حدودات د سب ډویژن دي اوورال تقریبا ملاکنډ ډویژن کوم ځایونو کې چې زما د رسایي یا زما د ډیوټۍ کوم ځای کې ما ټایم تیر کړی دی، نو زیاتر اکثر خو ما دلته کې په سوات کې تیر کړی دی. نو اوورال د ریکوري پوزیشن ډېر زیات بهتر دی. دلته کې په بریکوټ تحصیل کې یا په بریکوټ سب ډویژن کې هم ډېر کوآپریټیو خلک دی، عوام چې کوم دی ډېر قانون لاګو کول والا خلک دی، قانون منونکي خلک دی. نو په دغې نسبت باندې د دوی د کوآپریشن د وجې نه او زمونږ د خپل کم اویلیبل ریسورسز دي د هغې په بنیاد باندې مونږ هم خپل لا کوشش کوو چې هغوی د هغوی چې کوم نیک خواهشات دي زمونږ متعلق یا زمون کوم تصویر هغوی غواړي، نو موږ د هغې کوشش کوو چې هغوی ته هغه پوره پرووایډ کړو. همدغه د ریکوري په بابت باندې د دغې پیمنټونو په بابت باندې د تحصیل بریکوټ چې کوم دی موږ کوشش کوو چې څونه لوډ شیډینګ کې موږ کمې راوستلی دی، د دغې په نسبت نور کوشش کوو چې دی نه به د عوام زموږ سره نور او د دوی نه دا امید ساتو چې دوی به نور هم دغې سلسله کې زموږ سره د پروګرام په واسطه باندې. نعمان خان دا راته ووایه چې نوې د بل کې کم د ټیکس اجرا ده، آیا په دې عوام چې دی مسګایډ کیږي یا دغه ټیکس چې دی دا لاګو شوی دی پراپر په ملکنډ ډویژن کې په دې نه ولږ خبر کوي تفصیلا؟ ټیکس نوم باندې خو چونکې دلته کې زموږ سره په بل کې څه کالم نشته دی چې یا په دې کې ټیکس مونږ لاګو کړی دی یا زموږ اتھارټي لاګو کړی دی یا موږ ته د بران څه انسټرکشن دي. او نه ټیکس په ملاکنډ ډویژن کې زما د خیال زما د دغه مطابق علم مطابق په ملاکنډ ډویژن کې ټیکس نظام شته نه. خو په دې کې اف ای نوم باندې ایریر راځي، هغه داسې دی چې اف ای لاګو شوی وه د جولای د میاشتې نه امپلیمنټیشن شوی. د اکتوبر په بل کې چې دی د چا د جولای کنزمپشن یونټس په حساب باندې چې څونه وو د هغې د حسابه په 1 روپۍ 69 پیسې د هغې ویلیو چې کوم دی په اکتوبر په بل کې بل شوي وه. دغه شان د نومبر په بل کې د اګست په کنزمپشن د سړي څونه یونټس وو په هغې ویلیو باندې بل شوي وه. دغه شان د دسمبر بل چې و هغه زموږ سره د سپتمبر په یونټو باندې اوس چې کوم حال زموږ میاشت روانه ده د چا چې سپتمبر یونټس کنزمپشن څونه دی د هغې د حساب هغه ویلیو د هغه که چا سیوا ده د سیوا اف ای ده، چا کمه ده نو کمه ده. داسې نه ده چې د کرنټ بل ویلیو کمه ده نو په هغې باندې نه ده. اوس په نیکسټ منت کې زموږ اکتوبر په بل باندې 1 روپۍ 56 پیسې چې یو 2 ورځې مخکې په پرنټ میډیا باندې راغلي دي او هغه شایع شوي دي په
دغه باندې په الکترونیک میډیا باندې هم دي چې ګورنمنت اعلان کړی دی چې دغه فیول پرایس ایڈجسټمنټ چې کوم دی هغه به 1 روپۍ 56 پیسې د اکتوبر یونټو په کنزمپشن باندې په جنوري په بیل کې به نومان خان دا راته ووایه چې بعض اوقات داسې خلک موږ له دفترو ته راځي چې بیلونه ورسره یې هغه لیبر یې د 600 روپو مزدوري 25,000 روپۍ د هغه د کور بیل آیا تاسو خپل هم بیا څه سورس لرئ د دغې کس ته د ریلیف ورکولو که نه هغه غریب چې دی دغه شانتې بې بنیاده پاتې شي؟ نه الحمدلله موږ خپل چې کوم کوشش دی او کوم چې د وابډې د پیسکو چې کوم تصویر دی هغه زمونږ دا دی چې موږ ته بره نه کلیر کټ ډایرکشنز دي چې کومه د دپاره پالیسي ده د سلیب بینیفټس یو سړی دی د پسې غټ بیل په 2 صورتو کې راځي یا خو د په میټر کې کنزمپشن دی پینډینګ یونټس دي یا د پسې د جرمانې دی جرمانې په صورت کې خو د هیڅ چا سره د ریلیف څه دغه نشته گنجایش نشته خو که پرس که د پینډینګ یونټس په بابت کې نو د هغې بیا باقاعده موږ د هغوی رسایي بیل دی پورې راتلل دا د هغوی چونکې موږ ته دا پته ولګي چې د سړي پسې بیل راغلی دی که زه سره کور کې د کور ما ته پته نه لګي خو که دی دفتر ته راغلی نو دفتر په بابت باندې بیا موږ دا چل کوو چې د هغه موږ رف کیلکولیشن وکړو د هغه څونه بیل دی که فرض که هغه یکمشت جمع کولی شي ډېره ښه ده ګنې نو موږ هغه ته بیا په پراپر انسټالمنټ باندې هغه بیل کم پاتې کېږي بیل کم چې ورته ریلیف ورکړی کېږي ریټ ریویژن کېږي د هغې نه علاوه بیل هغه ورته بیا موږ په انسټالمنټ باندې کوو او دغه ریلیف ورکول لپاره سلیب بینیفټس ورکول لپاره ریټ ریویژن لپاره موږ فردر هغه بیا په خپل سورس باندې لیږو آر ورته. نومان خان زمونږ په دې ننني پروګرام کې د ټول نه لوی او اهم کوېشن دا و چې وابډا یا د سب ډویژن بریکوټ وابډا د ان ایچ ای مخې ته ولې بېبسته چې 4 فوټه د روډ کم پیلنګ وشو هغه ټرکونه راځي روزانه چې د انفارمیشن راځي چې یاره نن تارونه ډیمیج شو ستاسو اهلکار هم د شپې لګیا د ټیک کولو کوشش کوي نو د دې لپاره پراپر تاسو ولې د هغوی مخې ته کمزوري یئ؟ مونږ الحمدلله هیڅوک هر سړی په قانون په دایره کې دننه هیڅوک کمزوري نشته خو هر سړی خپل دایره اختیاري زما دایره اختیار د هغې مطابق چې کوم دی ان ایچ ای د ډیمانډ مطابق ما هغوی ته پراپر د سینکشن نه بعد اسټیمیټ د سینکشن کېدو نه بعد هغوی ته ډیمانډ نوټ ورکړی دی ډیمانډ نوټس تقریبا کال برابرېږي پیمنټ هغې کې نه راځي هغوی پیمنټ یا شته نه یا هر څه وجه ده ځکه چې هغوی وجه خپله نه بیانوي بیا د هغې نه بعد ورته ما باقاعده نوټسز کړي دي د دې دپاره چې فیټل نان فیټل اکسیډنټ ونه شي انساني جانونه ضیا ونه شي اوس میټیریل ډیمیجز کېږي هغه هم زما د پیسکو لاس دی یا زما د عوامو لاس دی ځکه چې دا پیسه پیسکو ده خو د دې عوامو په دې پیمنټونو باندې او په دې باندې چلیږي د ټول ګورمنټس د عوامو په تاسو ورته په هر صورت باندې وایي په هر شکل باندې وایي موږ ورته دا مو وایو که زما په ملاکنډ ډیویژن کې ټیکس نظام نشته په نور ډیویژنز کې شته دی که دغه ټیکس دی یا دا روپۍ ده په هر شکل کې ده د بیل په شکل کې ده په هر شکل کې ده هم دا نظام په دغې باندې چلیږي اوس ان ایچ ای دا د نوټس جواب نه ورکوي د ریمایندر جواب نه ورکوي پولیس ته مې د هغې په کنټینیویشن کې اف آی آر دپاره لیکلي چې کلیر کټ مې په هغې کې لیکلي چې یا د ان ایچ ای د ذمه دار سړي خلاف اف آی آر وکړئ یا د کنټریکټر خلاف وکړئ یا د انجینیر خلاف وکړئ که هغه پرایویټ دی او که سرکار دی زما وس د دغې پورې دی اوس پولیس اکشن نه اخلي اوس هغه د هغوی ذمه ده ولې نه اخلي د هغوی څه کمزوري ده د دغې باره کې نومان خان په دې کې خو شک نشته ان ایچ ای چې دی دا وخت ډېره بدماشي کوي دا راته ووایه چې ستاسو په دفتر کې یا په ګردو نوا کې ستاسو چې کوم اهلکار دي د واګډا آیا د رشوت د پیسو د لین په دې کې څه کمي راغلي یا تاسو په دغې خلکو هم نظر ساتئ که نه بې خبره نو الحمدلله د ابتدا نه چې کله نظر راغلی نو زما هم ټولو دپاره دا میسج دی چې بیس شی د انسان دپاره که هغه په ډپارټمنټس کې دي او که په بهر معاشره کې دي نو بنیادي شی اخلاق دي چې اخلاق زموږ ټیک شو نو په هغې کې دا ټول هر څه دننه راځي چې زما نه به د کرپشن ماده هم ختمیږي او زما نه به د عوامو سره د میل ملاپ هغه کم چې زما د انساني کم فطرت لري او انسان دپاره هغه پکار ده نو هغه مادې ټول هر څه چې کوم دی هغه په فرنټ باندې راځي نو دغې نسبت باندې د کرپشن په بیس باندې چې کوم دی زما خو د ابتدا نه دغه میسج دی او الحمدلله تر نن ورځې پورې داسې سب ایشو ما د مخې ته نه ده راغلي چې هغې کې څوک داسې ګنې ککړ دي یا مونږ هر ځله هر ځای کې دا کوشش کوو چې عوامو ته ریلیف او اساني جوړو. نومان خان د میټر د لګولو دپاره بنیادي څه ضرورتونه دي یا په هغې کې صحیح فروج شپارسي په څه طریقې او غریب سړی ځان ته میټر لګولی شي؟ نو کنیکشن د هر سړي بنیادي حق دی
بجلی چې کوم دی د هر څه بنیادي حق دی. د هغې دپاره یو سړی دی که هغه فرض که کنیکشن اخیستل غواړي نو د هغې دپاره دا دی چې پراپر هغې اپلیکیشن فارم میلویږي. هغه اپلیکیشن فارم به هغه فل کړي په خپل معیار باندې چې زما څه لوډ دی، زما انسټالیشن چې کوم زما وایرینګ سره تړلي کوم شیونه دي هغه به پکې هغه واضح کړي. د هغې نه بعد په هغې کې په اګریمنټ فارم دی یو هغې باندې هغه باقاعده ساین کوي مونږ سره. اګریمنټ فارم کې په هغې کې چې هغه کله ساین کوي نو د هغې سره تړلي ورسره لیکلي دي چې 3 ډاکومنټس دې سره دغه دي تړلي دي. یو دی ملکیت ثبوت، دویم دی شناختی کارت کاپي، دریم په هغه صورت کې چې فرض که کرایه‌دار دی نو کرایه‌نامه به هم وي او د مالک نه به ملکیت ثبوت هم وي. اخرنی کوشن د نکو نومان خان کال چې کوم د تیرېدو دی ستاسو انټرویو هم د کال په اخره کې وکړه. د 19 کال وابډا چې دی سب ډویژن بری کوټ ته په لوډ شیډینګ کې کمې راوستو، ولټیج چې دی د 220 پورې و. دغه رنګې د ستاسو کوم اهلکار چې په فیلډ باندې لګیا و د څه ناخوشګواره واقعه مخې ته رانله. تاسو سب ډویژن کې دا کال ډیر په ترقۍ په خوشحالۍ تیر کو. آیا 2020 د وابډا نوې پلان تاسو د کسټمرو س نوې دغه چې دی هغه مخې ته راځي که نه وابډا لا په دې زړه دغه کې د څه نوې اختیارات په راځي، څه ترقي به کوي، په میټرو کې به څه چینجز راځي، دغه څه پلانینګ شته که نشته؟ میټرو کې د کوم حده پورې چې خبره د میټرو کې چینجز د ټایم سره میبي چې دلته کې هم ډېر زر متعارف شي کوم چې سمارټ میټرینګ سیستم دی، اټومیټک میټرینګ سیستم چې دی، نو الله دې وکړي چې دغه متعارف شي دلته کې راشي. او پلانینګ خو زمونږ د ابتدا نه د 2019 نه تر واله هغه میشن دی او هغه ټارګټ دی که هغه دلته یم یا زما سټاف دلته کې دی یا به بل ځای کې دی. خپل میشن بدایي چې عوامو کې به خپل تصویر روښانه کوو. تصویر مطلب دا دی چې عوامو ته به ریلیف ورکو. ریلیف به په هر صورت کې ورکو. هغه په زمونږ چې کوم سروسز دي که هغه د فالټ ریکټیفیکیشن په صورت کې دي، د نیو کنیکشن په صورت کې دي، بقایجاتو په صورت کې دي، د سټیلینګ خلاف زمونږ کم پلانینګ دي کم چې د غلا خلاف مهم دي په هغې کې. نو دا به انشاءالله دغه زمونږ ټارګټ سي او هغې کې به مونږ کوشش کوو چې د عوامو په معیار باندې پوره شو او عوامو ته د خپل د هغوی د نظر مطابق مونږ سروسز ورکړو. درنګ جهان مننه. د کال 2019 د وابډا سب ډویژن د انټرویو چې وه د پبلک دپاره د اویرنس دپاره هم اهم وه او د دوی د تیر چې کم ټینیور و د دوی په نوي کال کې داخلیږي. یقینا الله دې وکړي چې نوی کال هم د وابډا د اهلکار کم چې په فیلډ باندې کار کوي د هغوی دپاره د سیفټي وګرځي. عام پبلک ته هم دا پکار دی چې خپله بجلی په ټیک طریقه استعمال کړي، د غلا نه چې دی ګریز وکړي. د سب ډویژن بری کوټ د وابډا دا ټیم چې دی دا هر وخت چې دی انفارمیشن لري په مختلفو حلقو کې. د غلا رجحان چې دی په هغې کې د 80% پورې کمی راغلي، دا 20% د دوی دپاره ټارګټډ چیلنج دی او دا د دې د ختمولو لپاره ایس ډي او نعمان خان چې دی هیله کړې ده چې دغه به هم ډېر زر ختم شي. د ان ایچ ای بدماشي چې وه هغه هم موږ د دوی سره شریکه کړه. د عوامو چې کوم شکایت راغلی و چې روزانه ټرکونه چې دي هغه د وابډا عملیاتو ته نقصان رسوي. وابډا ولې ناکامه ده؟ خو د وابډا موقف په دې حواله باندې راغلی دی. دوی چې د پولیسو ته دغه انفارمیشن شریک کړي دي خو پولیسو کاروایي نه ده کړې. هیله لرو چې زمونږ د نوی کال چې دی هغه به زنګ بختوري. سب ډویژن بری کوټ کې چې یو طرف ته که د نظام په حواله خبره کیږي نو بل طرف ته د ښه افسران هم پیدا کړي. د کیمرامین حضرت حسین سره سهیل باچا بری کوټ.